اظهر محمود د پاکستان ټیسټ ټیم هډ کوچ جوړ شو چې خلک په ډیر زیات تنقیدونه کوي چونکه خبره یونس خان سره د پاکستان کرکټ بورډ روانه و خو پاکستان کرکټ بورډ یونس خان په ځای باندې اظهر محمود د پاکستان ټیسټ ټیم هډ کوچ جوړ کو چې اظهر محمود د پاکستان ټیسټ ټیم سکه چې د پاکستان د ون ډے ټي20 د پاکستان انډر 19 کوچ هم اظهر محمود نه دی پکار دی د ما په کاته کې بیخي زیرو دی ځکه در پاکستان ټیم سره ډیر ټایم تیر کړي خو د خدمات نشته دی پوهچه کې تنخواه اخلي رورا نو اظهر محمود د یونس خان په ځای پی سی بی والا اشتلې دی اوس پی سی بی څومره غټ میسټیک کړی یونس خان ولې نه دی اشته نو په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې خبره کو چونکه یونس خان یو لیجند کلاړی دی یونس خان یو داسې کلاړی دی چې په سربراهۍ کې کلاړیان د نه یریږي نوجوان کلاړیان د ریسپیکټ کوي نوجوان کلاړیان د نه زیات زده کړه کول شي نوجوان کلاړیان لده خه مطلب خو هارد سیشن کې د هغه مطلب رګړه کول شي یونس خان کې دا ایبیلیټی شته چې د کلاړی تعالی رګړه کول شي یو کلاړی چې ته څومره رګړه کې کنه دون هغه نه کلاړی جوړيږي یو کلاړی سره چې کوچ فرانک شي ګپی شپی ور سره لګي پریکټس ور سره نه کوي نو هغه کلاړی خرابيږي نو یونس خان چې کوم دی یونس خان پاکستان کرکټ بورډ له شرایط کې خو دی وروره چې زه به تاسو سره کوچینګ شروع کوم خدامه دا شرطونه دي اوس هغه هر څه شرطونه دی هغه میډیا ته نه دی راغلی خو ښکارا خبره ده چې یونس خان به خامخا اختیارات غوښتل چې ما کوچ کوي خو مال به اختیارات را کوي یا ما کوچ کوي خدا نه چې نن می کوچ کوي او سبا له بیا چټي را کوي ما سره بلیکل کوي لکه دا دوه درې خبره کې دي چې یونس خان خامخا پاکستان کرکټ بورډ سره دا ډیسکس کول چې لکه دا د اختیارات مال را کوي نو ال زه هډ کوچینګ لا تیار ما او بل طرف لا اظهر محمود چې کوم نو بساوي ز پارسه کې خوشاله مروره اختیارات کم تاسو ما نه خلای بس ما صرف په دې کورسای کې نه وای تنخواه کوي نور قسم کیږي دي آی ډونټ کیر نو بس اظهر محمود چې کوم دی په دغه کې مطلب چاپلوسای کې یا په یس سر کې ډېر تکړه دی وروره نو په دې وجه باندې یونس خان اګنور کړل شو او اظهر محمود د پاکستان ټیسټ ټیم هډ کوچ جوړ کړل شو چونکه ډیزروینګ پوسټ چې کوم دی اظهر محمود صرف د ټیسټ نه سوري یونس خان صرف د ټیسټ نه زم چې د درې وړو فارمیټو هډ کوچ کی یونس خان د درې وړو فارمیټو هډ کوچ پکار دی ځکه یونس خان هډ کوچ په دې وجه پکار دی چې یونس خان از ا کوچ ایکسپیرینس شته افغانستان کرکټ ټیم سره د کوچینګ کړی دی خو د یونس خان خپل خامخا خپل د کار یو طریقه به وي چې به خامخا خپل کار کلاړیانو سره کولو د پاره د بورډ نه اختیارات خو غواړي کنه چې مال به اختیار راکړي چې کلاړی به ما په خو ټیم تر اوري ځکه سبا کچره یو سیریز به لکېږي نو په ما باندې بغوتو چتیږي نو داسې اختیارات په خامخا یونس خان د پاکستان کرکټ بورډ نه غوستي چې پاکستان کرکټ بورډ ولغه اختیارات نشو ورکول نو په دې وجه باندې یونس خان نه دغه خدا هم نه د ورکړي او اظهر محمود د پاکستان ټیسټ ټیم هډ کوچ جوړ کړی دی چې اوس په میډیا باندې ډېر غټ تنقیدونه هم روان دي خو پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی کله هم د داسې قسم سیریس فیصله نه کوي اکثر دی بس مزاق کې فیصله کړی دي خیر دا اپډیټ سي د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي کوي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام